مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حضور صلى الله عليه وسلم یو صحابین تپوسو کو چې قرآن مجید کی ټول نلوي او عظیم الشان او ډیر لوی عظمت والا آیت کم یو دی. هغه ته عرض کو چې یا رسول الله علیه السلام الله پاک ته ډیره پته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیره پته ده. پیغمبر علیه السلام متو فرمایل چې هغه آیت چې دی نو هغه آیت الکرسی دی. هغه آیت الکرسی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک د شپې آیت الکرسی یو ځل وی یو ځل نو تر ساره پورې به الله پاک د دې انسان غل او ډاکونه حفاظت او د کور به الله پاک حفاظت او د دې یو ځل ویلو په برکت سره به الله پاک د ګاونډیانو حفاظت او د یو ځل آیت الکرسی ویلو سره به الله پاک د شیطان نو وساتي او د یو ځل ویلو برکت سره به الله پاک د شیطان نه یو قسم بیماریان پیدا کیږي لکه وسوسه وهمي کېدل یا داسې نورې نو د دې بیماریانو نه به الله پاک دی وساتي. څومره لوی عظیمې فایدې او الله جل جلاله به د هر قسم شر نه کاغه د جنات وي او کاغه د انسانانو وي دی به الله پاک د دې ټولو شرونو نه چې کوم دی الله پاک وساتي. نو څومره یو آیت ته اگر چې یو څو لکېري دی نو چې انشاءالله نن نیت کو چې چاته ورځي نو که د ماسکوتن ورنه ایریږي نو کم از کم مونځ خو به کوي نو مانځه نه پس هم چې ووایي نو فایده خو به ورته میلاویږي نو هر مانځه نه پس یو ځل خامخا وایي او ماسکوتن چې اوده کېږئ نو په دې حدیث باندې د الله پاک مونږ ته عمل راکړي چې مونږ شروع کړو او ګوره څومره لوی لوی فایدې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایلې. نو که چاته فی الحال نه ورځي نو کور کې خامخا نن سبا ماشومانو ته ورځي یو کس ته سړی وایي چې ما ته لږ آیت الکرسی ووایه نو هغه ته به هم ثواب ملو شي او ته به هم واورې او د یادولو کوشش هم شروع کړه. د یادولو کوشش شروع کړه دوه لفظونه چې یادې انشاءالله لس ورځو کې به یاد شي که لس نه نو دوه هفتو کې به یاد شي او کله خو به یاد شي کنه. نو په دې نیت باندې یادول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کم فضایل دي چې په دې باندې زه حدیث باندې زه عمل وکم او کلام د الله دې ان شاء الله چې یاد کړو. الله دې موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي.